السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ګورئ عبید خان چینل. نن به موږ پښتو ژبه کې د تبلیغ شپږ نمبر بیانو. کومې چې عام طور سره په جوماتونو کې تبلیغ والا راشي، کال لځي، چلې لځي، څلور میاشتو لځي، سی روزي لځي، هغه یې دا شپږ نمبرې ضرور بیانوي. نو راځئ چې خپله هم دا زده کړو او نورو ملګرو سره یې هم بیا شیر کړو. زما محترم بزرګانو، وروڼو، دوستانو، زمونږ ستاسو بلکې د ټولې دنیا د انسانانو کامیابي الله رب العزت په دین کې ایښې ده. د دین بنیاد دی کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله. د دې کلمې معنی ده الله نه سوا بل هیڅوک د عبادت لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی. او د کلمې مقصد دا دی الله نه د کیدو یقین، الله پاک نه د هر څه د کیدو یقین زمونږ ستاسو په زړونو کې راشي او مخلوق نه د الله د حکم او د ارادې نه بغیر د هیڅ نه کولو یقین زمونږ ستاسو زړونو کې راشي او د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو کې د دوانو جهانو د کامیابی یقین او د غیر په طریقو کې د دوانو جهانو د ناکامۍ یقین زمونږ ستاسو په زړونو کې راشي. د کلمې فضیلتونه خو ډیر دي، خو یو څو به تاسو ته بیان کو. د یو سلو کالو کافر مشرک چې اخلاص سره دا کلمه ووایي د هغه ټول ګناهونه معاف شي. هغه به چې کوم دی د دې لاندې زندگی تیری او هغه که وفات شو نو جنت پې واجب شو، جنت ته به داخلیږي. چې موږ کله دا کلمه وویله موږ باندې د الله پاک حکمونه ټول حکمونه فرض شو. هغې کې لومبی حکم د مونځ دی. مونځ د دین ستن ده، مونځ د مؤمن معراج دی، مونځ د شیطان مخ توروي، مونځ د نبي صلی الله علیه وسلم د سترګو یخوالی دی. قیامت په ورځ باندې به ټولو نه لومبی د مونځ حساب کیږي. که چېرې مونځ پوره راووته نو ټول اعمال به پوره راوځي او که چېرې مونځ خراب راووته نو ټول اعمال به خراب راوځي. حدیث شریف مفهوم دی چې کم سړی 15 وخته پابندۍ سره مونځ کوي الله پاک به وله 15 اعزاز او اکرام ورکوي. یو په دې دنیا، څلور په آخرت. دنیا کې د رزق تنګسیا به پې نه وي، تنګي به پې نه وي. څلور چې کوم د مرګ نه پس د آخرت کې قبر عذاب به د ده نه وي. عملنامه به په خلاص میلاویږي، پل صراط باندې به بجلی پړک په شان تیریږي او بغیر د حساب جنت ته داخلیږي. دې سره سره علم او ذکر، دوره علم په هر نارینه زنانه مسلمان باندې فرض دی چې خپله 24 ګنټې زندگی د الله تعالی د احکاماتو او نبی صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق تیره کړي. مال د فرعون، قارون، نمرود میراث دی او علم د انبیاء کرام میراث دی. حدیث مفهوم دی چې یو بنده یو آیات د قرآن مجید یاد کی الله پاک په ولې د 100 رکعاتو نفلو نه افضل ثواب ورکوي. چې یو بنده یو بات، یو خبره د علم زده کړي، یو باب زده کړي، هله به الله پاک د 100 رکعاتو نفلو نه زیات ثواب ورکوي. دې سره سره ذکر دی، ذکر کوونکی مثال د ژوندو دی او نه ذکر کوونکی مثال د مړو دی. د جنت 8 دروازې دي، یو پکې خاص د ذاکرینو دپاره ده. حدیث مفهوم دی چې یو بنده پیسې تقسیموي، دویم ذکر کوي، نو ذکر کولو والا ته بهتره دی. دې سره سره د اکرام مسلم مقصد دا دی چې موږ خپل حق سره سره د بل مسلمان ورور حق هم ادا کو وپیژنو. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی مسلمان چې کوم یو مسلمان
د بیمار فرصای د پاره سحر ورشي نو تر ماښامه پورې او یا زره فرشتې مغفرت دعاګانې ورته کوي، او چې ماښامه لړ شي تر سحره پورې او یا زره فرشتې مغفرت دعاګانې ورله غواړي. نو داسې چې موږ په وړو باندې شفقت کوو، پیار محبت عدلوي عزت کوو او د علماء کرام قدر کوو. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا کې دا درې صفات نه هغه زمونږ نه دی. دې سره سره صحیح نیت دی. صحیح نیت مقصد دا دی چې هر یو نیک کار کوو چې کې خاص د الله پاک رضا وي. حدیث مفهوم دی اخلاص والا د هدایت ډیوی دی. د دې د وجې الله پاک ډېر غټي فتنې ختمي لري کوي. یو حدیث مفهوم دی بنی اسرائیل کې قحط رالی او خوراک د پاره بس نه ملاوېدل، نو یو بنده داسې د شګو ډیری سره تیر شي او په زړه کې خیال راشي که دا چرې غنم وې اوړه وې ما به په دې خلکو کې تقسیم کړي، نو د وخت په نبی باندې د الله تعالی د طرف نه وحی راشي چې دې بنده ته ووایه چې ستا په عملنامه کې د دې اوړو عمره د صدقې ثواب ولیکلی شو. دې سره سره دعوت تبلیغ مقصد دا دی چې موږ خپله هم نیک کار کوو، نورو ته هم د نیکۍ تلقین کوو، خپله هم بد نه کوو بل هم د بدو نه منې کوو. او دې کار دپاره الله تعالی به انبیاء کرام را لیږل او دا زموږ یقین دی، زموږ عقیده ده چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نپس بل نبی راتلو والا نشته. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک آخري نبی دی او بل نبی راتلو والا نشته، او دا د نبوت کار الله رب العزت د نبی صلی الله علیه وسلم په امت په ذمه لګولې دی. د دې د وجې نه الله رب العزت قرآن پاک کې د دې امت تعریف فرمایي چې تاسو بهترین امت یې، تاسو د نیک کار دپاره راوستلی شوي یې، تاسو خلق د نیکۍ حکم کوئ او د برایۍ نه منع کول کوئ. اوس زمارونو قرآن مجید د دې آیات نه معلومیږي د تبلیغ کار صرف ثواب نه دی بلکې زمونږ ذمہ داری ده. دا به زده کوو خلکو ته به یې ښایو او ټولې دنیا ته به یې رسو. د دې کار زده کولو دپاره بزرګانو څه ترتیب جوړ کړی دی. په ډومبي فرصت کې 4 میاشتې لګول دي او دا کار زده کول دي او بیا پوره زندگی دا خلکو ته ښودل دي. د تبلیغ فضیلت دا دی زمارونو چې د دې تبلیغ په لاره کې د الله په لاره کې تا باندې دوړه ولګېده نو هغه ځای باندې د جهنم اور خو لري خبره چې هغه لوګی به هم په تا نه لګي. د دې لاره کې په هر قدم او یا لکه نیکۍ لیکل کېږي او هر یو مونځ 49 کروڑ، هر سبحان الله 49 کروڑ اور هر نفل 49 کروڑ ثواب درته ملاویږي. دې لاره کې چې 1 روپۍ په ځان ولګې د 2 لکو روپو چې بل ملګري باندې ولګې نو اجر عظیم دی. حدیث مفهوم دی الله په لاره کې یو بالغ هجرت کولو باندې جنت واجب کیږي. الله په لاره کې یو سحر یو ماښام دنیا د دولت ګټلو او د ټولو نورو کارونو نه بهتر دی. اوس په موږ زده کوو اعلان. حضرات یو ضروري اعلان واورئ زمونږ ستاسو بلکې د ټولې دنیا د ټول انسانانو د دنیا او د آخرت کامیابی الله پاک په پوره دین کې ایښې ده. دین به څنګه راځي؟ دا به د محمد صلی الله علیه وسلم والا محنت سره او دې محنت په باره کې به
په سلسله کې به د باقی موز نه بعد خبره کیږي. تاسو ټول تشریف کیدئ، ان شاء الله ډیره فائدہ به مو وشي. نو جی دا شو تبلیغ شپږ نمبرې شپږ صفات. دا خپله هم زده کوي او نورو ته هم وښایئ او الله نه به دعا غواړو چې الله موږ له په دې د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.